دروغ دون خطرناک گناہ ده چې قرآن حکیم کې الله په دروغجنو لعنت ویلې ده. لعنت الله علی الکاذبین. او زمون علماء لیکي چې کوم ځای قرآن او حدیثو کې د لعنت ذکر راشي په کومه ګناه نو دغه ګناه ته ګناه کبیره وایي. او لعنت د خدای د رحمت نه لرېوالي ته وایي. نو معنی دا ده چې کوم خلق دروغجن دي الله وایي چې په دې زما لعنت ته، یعنی دا به زما د رحمت نه لرې وي. دومره خطرناک شی دی دروغ. او زمارونو چې کم سړی دروغ وای، حدیث پاک کې راځي چې یو انسان رښتیا وای او دی بیا رښتیا وای، وی الله ذوالجلال فرشتو ته حکم وکړي چې د دې سړي نوم د رښتونو په رجسټر کې ولیکي. نو د خدای په نس چې کله دا انسان ذکر کیږي او فرشتې نوم اخلي، نو فلان کې رښتونه سړی، فلان کې صادق. الله او د الله فرشتې په صادق او په رښتوني انسان نوم اخلي، دې لقب شو د خدای په نس. او چې کوم سړی دروغ وای یو ځل وای نو صبر ورته وکړي، نو چې بیا وای اخر دا دروغ د عادت وګرځي. الله سره چې کوم د دروغجنو کتاب دی په هغې کې وله نوم ولیکي. یو کتاب الله سره د رښتونو دی، یو د دروغجنو. د دروغجنو په هغه لست کې نوم راولي، او بیا چې فرشتې یادوي یا الله یادوي نو په دروغجنې یادوي. څونه خطرناکه خبره شوه. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی دروغ وایي د ده د خولې نه داسې بدبویي ځي چې یو میل کې ته فرشتې تښتي. میل کې دننه د ده د خولې د بوی نه فرشتې نه ودرېږي، لرې ته تښتي. او دروغجن سړی په دنیا کې مرسوي، خلک په اعتماد نه کوي. مړه وي څه دروغجن دی، ښځه په اعتماد نه ساتي وي دروغ وی، بچی په اعتماد نه ساتي، ګاونډیان په یقین نه ساتي، د خلکو په نظر کې هم سپکي. او زه پې څوک یقین ساتي. مشهوره قصه د اسکول کتابونو کې یو ځل لیکلې وه، و یو سړی و ګډه چیلی به یې ساتلې، شیطان غوندې و. دا بعضې ماشوم او هلک روان دي، شیطاني په دې ذهن کې پرتی. یو ځل یې چغې کړې خلکو ته، ای خلک راشه شر مخ راغی او چیلی رانه وتښتوله. د کلي خلکو ډانګونه په لاس کې او ځنګل ته یې منډې کړې. شر مخصوص شو د خندل، اسې خلکو له دوکه ورکړه او خلک یې په عذاب کړل. مطلب یې دا و چې دا خلک مې په عذاب کړل او په خلکو مې کوته کې راوستی او یو شیطاني به وکړم، یو ټوقه مسخره به جوړه کړم، زه به مو خاندم، دا خلک به مو خاندي. شر مخونو خلک واپس رالل. سروازې پس په رښتیا شرمخ راغی او په ګډو چیلو یې وله شروع کړه. د چغې کړه خلکه شرمخ راغی، شابه راشه. چغې وی خلکه شابه مدد لراشه، چیلې مې برباد شوې. خلکو یې مړه مزه یې وله دا ابل ځلې دروغ نه وی، اسې وکړولو. دا بیا شیطان دې دروغ وی، خپله شیطاني کوي او موږ له بیا کړه ورا کوي، مزه یې وله. شرمخ وله په چیلو کې ښه کارګزاري وکړه. داسې ولا چیلې برابر کړ چې ښه چې اخره کې خلک خبر شو، چیلې ولا برباد کړې وې، ګړې ولا خوړلې وې، سي زخمی کړې وې، بلا تاوانې ولا کړو. وی تاسو ته ما چغې والې مال رانلې، نو یا بلو د دروغ ویلو موږ ویږي نن بیا مغه دروغ وې. دا را دروغجن سړي د دنیا تاوان. دنیا کې په خبره څوک یقین نه ساتي، او آخرت کې د الله په نظم دروغجن سړی رسوا دی. او د خدای په هغه کتاب کې د نوم لیکل کېږي چې کم کتاب د الله د دروغجنو رجسټر دی، په هغې کې د نوم لیکل کېږي. په قیامت کې او په قبر کې او په دنیا کې به د دروغجن په نوم بللی کېږي. او چې سړی رښتیا وایي نو په قبر کې او په قیامت کې او خدای فرشتې په رښتون انسان یادوي. او خلک هم دنیا کې هلکه یا سړی رښتونی دی چې څه خبره کوي دی رښتیا وایي، دی دروغ نه وایي، خلک هم صفت کوي. نو دروغ لویه ګناه ده. مونږ دروغ سره وایو، ګوره دې له وایو چې که رښتیا وایم نو زما د حاجي صاحب به رانه خفه شي،
دروغ به ویم چې دی خفه نه شي، که رښتیا ویم دا ښځه به خفه شي، که رښتیا ویم بچي به خفه شي، که رښتیا ویم دا مسلمان ګاونډي به خفه شي. خرونو چې دروغ وی نو ګاونډي دې خوشحاله که، دوست دې خوشحاله که، رشتہ دار دې خوشحاله که، څوک خفه شو؟ الله خفه شو. نو الله خفه کې او بنده خوشحاله. اقامق لسکه سوچو کا اللہ خوشحاله کا، رزق داغه پلاس کې دی، عزت داغه پلاس کې دی، جون داغه پلاس کې دی، مرګ داغه پلاس کې دی. نو بنده خوشحاله الله خفه کې، هوښیار هغه دی چې الله خوشحاله کی بنده به خپل کار کوي. بندم خوشحاله ساته، خو چې د الله او د بنده مقابله راشي بنده د خپل کار کوي، خپل رب به خوشحالوم چې الله خوشحاله شي. یاره دا بنده به خفه شي، امداد به مې نه کوي، د الله امداد د ده نه ښه دی. یاره دا بنده مې بیا عزت او قدر نه کوي، د الله عزت د ده د عزت نه ښه دی. یو څو ځایونو کې خیر دی وي دروغ جایز دی ویلی شي. یو دا چې د دوو مسلمانانو په منځ کې جوړه کې ووایه پکې لږ شان دروغ، ولې که دروغ نه وی خو نوره زیاتېږي. یو له ورشي بل له ورشي، یو د یو بل وی بل د بل بد وی. نو که ته ورته داسې خبره وکړې چې ورو هغه خو درپسې کنځل کول او ډېر سخت خفه دی او ډېر بد درپسې وی، دروغه به وشي چارې به ونه شي. ده ته به خامخا وی نه خو ستا صفت کوي، هغه خو تا په ښه یادوي، ده هغه له به بیا ځې یار ورته وایي چې هغه زما دشمن دی مخالف دی، ستا بله صفت وکړو هغه ته ډېر خوښ یې، نو هغه هم خوشحاله شي، جوړه به راشي. نو د دو مسلمانانو په منځ کې که سړی اوړنه راوړنه کوي او دروغ پکې وي په دې نیت چې د دواړو کور پې جوړ شي، نو دې ځای کې دروغ جایز دی. نمبر 1 دویم دروغ کم ځای جایز دی؟ د جهاد په میدان کې د دشمن مخ کې وی په هغې طرف حمله کوو، ښه دې طرف نه تاویږو، هلکه بلا ملګري مې را روان دي او دا دونه وسله مې را روانه ده چې په دشمن ستا روغ قایم شي. یا دروغ وی او دشمن ستا دا سکیم او سازش نه خبر نشي، دا خو ته ګټه کې اسلام له مسلمان له دین له دې کم جایز دی. دریم نمبر کم ځای جایز دی؟ محترمې ته بیبي ته دروغ وی، خیر دی تا ته وی دا شی راوړه په وس کې دې نشته، نو څه به کې؟ تا ته وی دا پلانکې شی راله راوړه او ستا په وس کې نشته چې ولی راوړې، نو که نه راوړې خو کور دې روانېږي. بیا خو تندي له دله 20 غوټې ورکړي، تندي را پړسولي، بالښت درته اچوي، تولی به درته واچوي، اوبه به دله راوړي، تندي به یې راته بوټ نیولي، نو څه به کې؟ خیر دی ورته ووایه، دروغ ورته ویلی شي. ښځې لاړمه تا چې کومه نمونه راته جامه خولې و پیدا مې نه کړی شو، خوند یې ونه کړ، وس کې دې نشته، هغه ځای کې ګورې دا هم بې ځایه دروغ به نه وی. داسې ځای کې دروغ ویلی شي چې ستا وس کې نشته، یا دا ښځه در باندې زیاتي قصې پسې بار کوي، دین ترې پې تاوان رسی، دنیا ترې پې تاوان رسی، بچو ترې پې تاوان رسی، یا قوم کې رسوا کېږي یا په محله کې رسوا کېږي، ښځه وی نه خامخا به کې. نو چې ستا دین ته تاوان دی او یا محله کې رسوا کېږي، عزت دې پې بربادېږي، خیر دې لږ دروغ ورته ووایه، کور به دې هم د روانېدو نه بچ شي او د رسوایۍ او د دیني نقصان نه به هم بچ پاتې شي. ګوره دې خبرې داسې مطلب نه دی چې کور به خامخا دروغ وی، او تور باټینګن راله راوړه او ښه وي او پیسې هم د سره شته او ته وایې نه ما خو بازار کې وختل خو نشتم دغه لاوڼو سره ګزاره کوه، نه داسې دروغ به نه وی، دا خو دې وس کې شته. یا هغې غریبې جامې نشته، شلېدلې جامې دي، یا یو جوړه جامې دي او واده له روانه ده او دویمه ده نه غواړي، او ته وایې چېرې زه خو وګرځېدم خو ښځې پیدا مې نه کړې، نه دا دروغ به نه وی، دا خو دې وس کې شته، دا خو د هغې حق دی. یو د ښځې حق دی، دروغ به ورته نه وی، د ښځې ضرورت دی، دروغ به ورته نه وی، د بچو د حق دی، ډوډۍ جامه پکار ده، دروغ به نه وی. دا ګورې مطلقه خبره نه ده، ښه مونږ یې مطلقه اخلو. دا په هغه ځای کې چې ستا د دین یا د دنیا رسوایي راځي، وس کې دي نه، دین ترې نقصان دی، شرمېږي پې، د ګناه مطالبه ډیمانډ نه کوي، یاره خیر دی ورته دروغ ووایه. دقه رنګې ښځه ده او خاوند ته داسې ډیمانډ کوي چې هغه د ښځې په وس کې نه ده، ښځه یې نشي پوره کولی، او یا مثلا د دین خلاف څه خبره ته غواړي، نو که ښځه هم داسې څه چل ول جوړ کړي چې ښځې ته خاوند ته دروغ ووایي، دا ولې دوی دوو ته اجازت شو؟ په بعضې اوقاتو کې همیشه نه، ځکه کور پې روانېږي، چې ښځې خاوند کور روان شو خو دوه خاندانونه تباه شو، منځ کې پکې بچي دي، بچي تباه شو، دا دریو ځایونو کې جایز. د
دې دریو ځایونو نه ما سوا بر دروغو نه ځان ساتي. د ربی کریم صلی الله علیه وسلم سخت حکم دی دروغ بنوي، او د الله د کتاب سخت وینا ده چې څوک دروغجن دی په د الله لعنت دی. خدای دې د دروغو نه وساتي. نمبر 1 دویم چغلی بنه کې چغلی خطرناک شی دی. چغلی کې ګوره دروغ هم شو. نمبر 1 یو دروغ شو. دویم څه شو؟ دو مسلمانان جنگولم شو. د دو مسلمانانو منځ کې فساد او فتنه پیدا کولم شو. بغضم پکې پیدا شي، حسدم پیدا شي، جګړم پیدا شي، قتل و قتالم پکې وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قطات، بل ځای کې راځي لا يدخل الجنة نمام، چغلی خور سړی به جنت ته نه ځي. اله بځي چې په جهنم کې الله په فرشتو اوډبوي او دا ګناه ته اورږي او پاک صافي کی، اله به جنت ته ځي. امام غزالی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دی احیاء العلوم، احیاء علوم الدین، هغه یو واقع لیکلی دا، او امام غزالی ډیر لوی عالم تیر شوی دی. اوس هم چې څوک دی او عالم صفت کوي هلکه وایي غزالی الدهر، دا خدا خپل زمانه امام غزالی دی. ډیر لوی عالم، ډیر لوی د احادیثو د تفسیر د احکام شرعیو د فقه امام د تصوف، ډیر لوی بزرگ او ډیر لوی عالم تیر شوی دی د نبی علیہ السلام په امت کې. هغه خپل واقع لیکي. یو سړی بازار ته لاړ، یو مرۍ اغېسته. دکاندار نه تپوس وکړ دا مرۍ ډیر خشته مزیدار او مضبوط تکړه مرۍ، پخوا به غلامان خرڅېدل، په څو خرڅې؟ سړی خرڅون کې نیک سړی وی بالکل په دې پیسو خرڅوم. هلکه صاحب پکې شته وی دکې یو عیب دی، نور پکې سم عیب نشته. د کار خشین تندر دی، ښه تکړه دی او خشتم ښه ښکلی دی، تابعدار هم دی چې کمې خبرې لېږم په یو منډه ځي. بیماري هم پکې نشته. د مرۍ دغه عیب دی چې بیمار یا تېښته را تېښته کوي، تښتي هم نه، تښتېدل هم پکې نشته. زما پوره تابعدار دی. یو عیب پکې دی، هغه دا چې چغلي خور دی. زما وروڼو د شریعت مسله زده کې یو سړی یو شی خرڅی عیب به ښیي چې دکې دا عیب دی، او چې عیب یې ونه ښه ګناه وګټله. بیا د عیب نه پس که هغه سړی اخیستونکي اخلي وادي اخلي که نه اخلي نه دی اخلي، عیب به دې ښیي. رسول الله مبارک فرمایي چې چا اخیستونکي او خرڅونکي د خپل شي عیب بیان نه کړ، د ده د اغشتلو کې او په دې خرڅولو کې به الله خیر او برکت نیږدي، برکت به پکې نیږدي. او که چا عیب بیان کا چې هلکه زما دې شي کې دا عیب دی، نو الله به د ده په دې شي کې خیر او برکت واچوي. برکت خو لوی شی دی. ګور دا د نبی علیہ السلام مبارک حدیث بخاری شریف کې حدیث دی. من کتما اغا خرشتون کی خرسون کی چه کتمان یعنی عیب پٹ کا محقت برکت بیعهما دا بیع و دا خرسولو برکت بختم شی. فإن بینا که عیب بیان کا و صدقا او یو بلتی رشتیا خبر اوکلا بورک لهما فی بیعهما دا دوالو پا دی غشتلو خرسولو کی با اللہ برکت پیدا کی. پلس د شي خرڅ کا عیب دیو خو پلک دی خرڅ کا دی لسونه به الله د ترسلو زر روپو کار برابر کی. او که دروغ دی او عیب جن شي دی خرڅ کو پسل دی خرڅ کړه لسو روپو شي دا بدن په داسې سوړو دي چې تمام پکې پریشان او پیسې هم نه لړل شي. دا خو ځنه رسول الله مبارک فرمایي عیب بخې ګوري داسې بنکی. نن سبا خو زه حیران یم په خدای یقین کوه عیب جن سیزونه د عیب نه ډک سیزونه در باندې په ګرانه خرڅوي. ما بل یو ځای کې سودا کړه نن څلورمه پنځمه ورځ یو شاگرد مې دی شاگرد د حدیثو شاگرد مې دی د هغه د زوی دکانو ښې پېژندم سودا مې ته واغی چې کور ته مې ټول خاصې دونې راټول نو څه کوې ورته ټول خدای پاک په چا اعتماد کې یاد ساتئ دکاندار طبقې تاسو ته خصوصا چې یو ګاټ د باندې اعتماد وکړي اعتماد چې مال دا شی راکا نو بیا به د ګاټ چې اعتماد در باندې وکړو نو ښه شی به ورکړي که عیب جن ویلی کې دا عیب او چې ګاټ ته باندې اعتماد وکړه نو د بازار نرخ نه ګران به قطن نه ورکړي پته یقین اعتماد وکړي او که بیا هم وله ګران ورکړي نو ګناه کوي. بعضې وخت کې سړی جوړه نه شي کولی حیا ورځي او په دکاندار اعتماد وکړي دکاندار وي راشه جوړه نه شي کولی سټ کې وله مضبوط ډاق ورکړه چې ښې ډېرې پیسې دې وګټې او ګټه خو آرام دې وګټل بیا به دله راځي نه دا سړی
اوس ماله قسم هم راکړه بیا په هغه طرف نه ورځو څه پیدا شوه 2-3 روپۍ رانه وګټلې خو بیا نورې نه ګټې که نور کله خو مې سودا کول خو دې نه کوم هسې یو مثال مې دله درکړ نو عیب به بیانې خامخا به ذکر کې رسول الله مبارک یو ځای کې بازار ګرځېده غنم خرڅېدل غنم چې وکتله لاس مبارک یې پکې ومنډه لاندې لامدو بره اوچو هلکه دا ولې وی صاحب باران پې شوی دی باران د پاسه کېږي او که لاندې کېږي باران کېده د پاسه نه لاندې لمدو دا دوکه به نه کوي بلکل قطعا دا ګناه ده حلاله ګټه ته ګوره په لږ کې به ډېر خیر او برکت دی او چې حرامه دې ډېره وګټله دا به درنه په داسې لار وځي چې خفه به مې او درنه به ځي نو هغه سړی ورته وایي چې دا غلام دا مرایي خو خرڅوم خو دی چغلي خور دی دا مړوي دا پوټې خبره ده خدمت تکلا وي نور خو داسې دی چې زمری دی ښه زبردست کار کوي خبره هم مني او ښه تکله خشتار څه وایي دا پوټې خبره ده دا هېڅ عیب نه دی نقصان نه دی ډېره ښه ما عیب بیان کول د دې سره اخلې واخله بویه ته کور ته زمارونو هر څه برو خو عادت نه برو خوی نه بدلېږي دا یاد ساته رسول الله مبارک فرمایي اذا سمعتم بجبل زل عن مکانه که دا موردل چې غر د خپل ځای نه وړقېده فصدقوه دا خبره ومنئ خو که دا موردل چې یو سړی د خپل خوی نه واوړېد دا مه منئ غر به د ځای نه وړقي خوی انسان د خوی نه نه لقي پته وایي چې د خوی نه انسان نه لقي نو بیا د پیغمبر د راتلو مقصد څه شو دا د مولیانو او تقریرونو فایده څه شوه بیا د قرآن فایده څه شوه ځکه الله خو نبي علیه السلام فرمایي بعثت لاتمم مکارم الاخلاق زه خو دې له راغلی چې خلکو ته ښه خوی وښیم او خوی چې بدلېږي نه بیا څه فایده شوه نه خوی بدلېږي نه خو خوی نیکۍ طرف ته مایل کیدی شي حضرت عمر بهادر و بهادری پکې وه دا بهادري خوی ولا بدلولی نه شي خو صرف دونه فایده حاصله شوه چې هغه بهادري به د اسلام نه مخکې د کفر دپاره استعمالوله اوس به هغه بهادري د مسلمانۍ دپاره استعمالوي حضرت عثمان غنی سخیو نو دا سخا والا خوی ته ختم نشو د اسلام نه پس خو هغه سخا به مخکې د بوتانو دپاره استعمالوله اوس به د الله او د رسول دپاره استعمالوي نو خوی ختمیږي نه بدلیږي یعنی څه دا خوی د یو طرف نه بل طرف ته راړولی شي زمونږ دا محنت د پیغمبر محنت دی چې دا خوی ولا دا جذبات به وي دا غصه به م وي او دا سخا به م وي او دا تیزي به م وي خو دا به مونږ داسې راړو چې د دنیا دپاره نه د الله دپاره شي د نیکۍ دپاره شي د ګناه دپاره نه شي خوی چېرته بدلېږي کور ته یې راوسته هغه چغلي خو پکې و هغه صفت خو هغه کې کار به یې ښه کوه یو ځل راغی دا یاره واقعي دا شیطان سړی چې که نه که دې په دغه کې پرېوځي که نه د ځنکدن په وخت کې پرېوځي نو دی به بیا هم شیطانت کوي زه یم دې به ځنکدن وخت کې که دله شیطان راغی دی به هغه وخت هم شیطاني کوي او مونږ ته خبرې ګو نه هغه ټایم سره ښځې ته ورغې د دې مالک دې ښځې ده زه خو ستا نوکر یم یو خبره درته کوم خو چې ګورې ما رسوا نه کړې وایه نه نه ستا د پیدې خبره کوم که زما نوم اخلې که نه خبره اوټ کې نو بیا درته نه کومه نه نه وایه څنګه خاوند در باندې بله ښځه کوي ښځې ته خو چې دی وی خو د پنډلي په ګولۍ دې ویشته ښځه چې دا زغمي چې بله ښځه پې وکړي نه ساده خبره ده هر څه زغمي خو که ته ورته د قصده مې چې ښځې دویمه ښځه کوم نو تی بیا تندي ته ګوره خبرې به هم در سره نه کوي یاره ښځې او دویمه ښځه لرې که خدای مې د کوټې د دشمن نه وساتي ښځه چې ته دا زغمي وی خاوند در باندې بله ښځه کوي ته څه خبرې ما ته پته نه ده کله چې ماسخوتن ناوخته راشي او د غرمې کله نی او کله سار وختي وځي خو دا هغه بلې ښځې راځي که نه قصه پیسې جوړه کړې ده خو ګورې ښځې دا مې راته وایي چې ما به نه یادې زه خو ستا خیر خو یم ګوره دې شیطان له چلم ورځي خبره ده له داسې ډولۍ کې مزېداره خشته دومره یې دله خشته کې دننه شرابي لیبل پې د پاسه رپی ولګوي ته وایې دا خو پی دي دننه بهګي منځ کې شراب ښه دا ته رښتیا نو زه تا ته دروغ وایم چې ستا خدمت کوم ستا غلام نوکر نه یم خو ګورې زما نوم وانه بس نه ماله کار ونه کړو ښځه غریبه خفه شوه او چې دا چا په چا شک پیدا شي ټول نظر یې بیا خپوي غریب چې به رښتیا چې د ماسخوتن ناوخته راغی دې غریبه یې وګوره که نه دا واقعي دا غلام ټیک وایي که چې د به سهار وختي ګوره که نه چې دا بې ټیمه شو تا چې چا سره رواني هرې خبرې ته یې ولی نظر هغه غریب اسې په لاره رواني دی وی ګوره که نه ما ته تیز تیز وکتل
هغه هسې چې ته مټ داسې اولقې ګوره که مې ما ته مټې وایي حالانکه هغه خوار ته خبر هم نه خوره دا شکونه زیاتېږي شیطان دا شکونه زیاتوي یاره دا شیطان دی لوی په الف لام ورامي دی دا خلک یې غرق کړل بهر کیف وی څه به کوو هلکه دا به څه چل کېږي وی چل راځي نه کې اسپیکر چې ونه کې زه په دې علاقه کې یو تعویزګر دی اب هغه تعویز دله وکړم چې د اړه والا تور کړم د هغه بلې ښځې هله شا به کړ څه پیسې چې غواړي وی نه ابه دا چل کې چې د دې خاوند د دې غړي نه به لږ ویښته را پرې کوي که د سر نه دې را پرې کړلم خیر دی ګیرې نه دې را وویستلم خو دا غړي دا ویښته ډېر قیمتي دي دا یو دو درې ویښته ماله راکړه چې هغه تعویزګر لږ تعویز به وکړي ته تماشه کوه وړه بیا دې توري تا سره بیا ښه مینه پیدا شي ویښته به تې څنګه را پرې کوو وی دا خوا سانه ده خو چې کله اوده شي نو چې اړه به راوالي یقین چي او معمولي خو به ځان نه خبر هم نه یو دوه ویښته له کرپ ورکړه بس مال یې راکړه زه پېښه زما کار پېښه ښځه غریبه خو محتاجه ده اوس دې ته وګوره چې په ویښتو تعویز کول یاره خو مونږ هم ډېر سادهګان یو ځانکې سړی په تورې چرګې په وینه تعویز کوي په وینه تعویز جایز دی تعویز کې خو د خدای نوم لیکې نو د خدای نوم په پلیت شي لیکې وینه خو پلیته را نجسه ده په پلیت شي څنګه تعویز کې مونږ ډېر قمقل خلک هغه وایي توره چرګه راوله کله وي تور چیلې راوله زم چې دا تور کې څه چل دی دا تور چې مونږ یادو تور چیلې او توره چرګه دې کې څه چل دی د دې مقصد باندې ځان پوه کې دا چې ته یو تعویزګر و هغه له به خلک تعویزونه لتله چې تعویزونه له ولاړل نه هغه به ورته وی توره چرګه راوله د هغې په وینه دله تعویز لیکم دې غریب به بار چې خدای توره چرګه خو ګور یو ویښته پکې یو بڼه پکې سپینه نه دا لکه مې را پیدا کړم چې بار به ووتل ته کې به ورته هغه د تعویزګر هغه سړی به ناست و څه درته ووې یو تعویز را لیکې خو توره چرګه غواړي زم کلي ته توره چرګه به پیدا کوم نه وی داسې کار دی غږ مه کوه ما سره شته زه به یې در باندې خرڅه کړم خو ګورې صیب ته غږ ونه کړې اما میانس کې د صیب چرګه وه صیب خبر بیا خو راز پاش کېږي که نه سړي به ویل ډېره ښه ده غږ به نه کومه چې کلي ته ځم 200-300 مې کرۍ لګي او بیا تورې چرګې پسې ګرځم دا خو خله په اسانه په 200 په 300 والم خو چې شی میلو شي اب یې ورکړه تعویزګر بابا له به یې وړه دا صاحب چرګه مې را پیدا کړه یاره را خو یې راکړه ښځه داسې وکړې کوټه کې پرېږده دته داسې ګپ شپ لګوه زه به دې باندې تعویز کوم غریب به بار وایسته ده به سبق په تعویز ورکړه زه په مخه دی ښه چرګه به بیا هغه خپل شړي له ورکړه هغه چرګه به دروازې 10 ځله حلالېدله او 10 ځله به خرڅېده تور چیلې پیر بابا له او کاکا صاحب له خدای ته وګورئ خپلې پیسې که در سره ډېرې شوي او که ډېرې نی خیرات کې نو په جومات کې ولګوه په خپلو بچو لګوه په خپلو رشته دارانو غریبانانو تقسیم کا په خپل کلي ګاونډ کې مسکینانو له ورکړه دا څه کې په کوم طرف روانې څوک به تعویز ولیکي ماشوم له ویښتې ته واچوي هلکه تعویز کې که د خدای او د رسول نوم لیکلي د خدای نوم مثلا لیکلي یا د قرآن الفاظ دی لیکلي یا د رسول الله حدیث دی لیکلي نو دا خو د ظالمه د کفر کار وکړه چې هغه خپې تا چې د خپې سره لګي او ماشوم سره منډې وایي دا خو ډېر لویه ګناه ده څوک به څاروو ته تعویزونه اچوي یو سړي مې تپوس وکړه هلکه څاروو ته تعویز دا خو سوټو پورې مری مږي او خپې مږي او غوجل کې ناست دي دا خو د خدای د نوم غټه بېعزتي وکړه بېادبي دې وکړه د کفر کار دی دا کافر چې په ظالمه وی نه موږ پکې د فرعون او شداد نومونه لیکو پوره نو ما وی کې د فرعون او د شداد نوم سره لیکي د هغې باندې برکت حاصله نو دا هم کفر دی چې د کافر د نوم نه برکت اخلي او کوی چې نه دا څاروی به ترې ویرېږي نو هغه ته څه پته لګي چې د فرعون نوم لیکلی شوی او د فرعون نوم ولا شل ځل لیکه د املا پورې ولا مګه د څاروي پورې ښه مګه د غلاد پورې مګه نو پی به زیات کړي زمونږ قوم دا شیطان دې دلته وسوسې اچوي دا ولې دا په غلطو مونږ سر یو ولې دا غلط کارونه مونږ کوو ډوډۍ ولا دم که خوله کې څاروي له ورکه ګوړه ولا دم که خوله کې ولا ورکه ماشوم له دا څیزونه کنجکې منجکې دا ماشومانو ته ما اچوه صحیح تعویز د شریعت مطابق ولا ولیکه خیر دی د غاړه کې ولا واچوه ماشوم له غاړه کې واچوه څاروي له ګوړه اوړه دم که ولا ورکه دا د فایدې خبر د خېټې ته به لاړ شو نو دا زمونږ قمقلتوب پورې مې خبره کوله څوک وایي د اوسۍ په سر من دله تعویز لیکم اوسۍ راله پیدا کوم اوسۍ راله کوم نه را پیدا نو وایي دا غري دا ویښته وله راوباس یو څو هغې وایي زه دا خو اسانه شو چې کله مې میړه وده شي یو کرپ ورکړم یو د ویښته به ترې راکړه
هلته لاړ هغه خاوند ته یې ویل سړیه یو خبره درته کومه خو ګورې کله چې به پټه ساتې نیکه مې ډېر خیال ساتي او ګورې زما نو وایه ښځې د بل چا سره تعلق جوړ کړی څه دې ووې سړیې وایي زه کور کې خدمتګار نه یم خو ګورې ستا د پیدې خبره کوم چې نه مونږ یاد نه کې ور چل خو ورځي که او نن دی که سبا د بېغمکۍ دی هغه څنګه ځان ته لاره وارئ وجنې دې پرېږدي دی چېته هر ځای کې چې ګیر کړې خو په دا مازدیګر د لامله کوي وجنې سړیه دا دې سوی ښځه نو ځان چې تر قصد اوده که او قرار شروع که چې پته راته ولګي ما خو راته ووي ته ځان ته تماشه کوه چاړه به یې بل ورځ راغېشتي تېره کړې او هر وخت کې دی لالی دی یا دې په دا قانچه قانچه ده په دا مری کې در منډي پرېږدي دی نه سړی وی ګور ما یاد نه سړی واقع چې هلکه ښځه خو قمقل شی خو دی کټ کې څومره تورې ځان سره غلې غوندې کېښود او د قصد ځان اوده که خرارې شروع که هغه غریب یې خو پرې کړې په ښه نیت راغله چې یو دوه ویښته به پرې کړم چاړې را واغېسته خو چې دې مرۍ ته را نږدې کړه بس د سر راوچت که او غلام خو مې ټیک وایي دا خره چې پې کړي وم که پې نوم خو بیا ځای لال کړی وم پرې اوچته کړه شلق یې ورکه سر یې ته یې خو وغورځو چې ویې غورځاو ده ور منډه کړې هغه د ښځې رونو پسې راشئ خور یې دله مړه کړه مفتو کېدله وجه هسې بېسه یې مړه کړه خو ګورې ما به نه یادوې هغې چې راغله خور یې ولیده چې د هغې نه خو وینې بېږي او تلته کې ویل لاسونه خپې ټوپونه وایي مفتو کې توره کې خو سړی هلته مردار مړی د چغلۍ برکت دې ولید سړی هم لاړه او ښځه هم لاړه دا د چغلۍ دا امام غزالي رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلي احیاء علوم الدین زمن غلط خبره نه ده دومره خطرناک شی د چغلي او که ته وې چې د مړه خو هغه سړی مړ شو بل مړ شو یاد وساته د دین په مسله ځان خبر کا یو سړي شیطاني وکړو یو سړي دروغ ووی یو سړي چغلي وکړه د دې شیطانۍ او د چغلې په برکت چې څومره مړي شو د دې چغلي خور او د شیطان په هغه مړو کې حصه ده دا دې نه وایي چې د قتل ګناه شو نه جناب تا شیطانۍ کړې تا چغلي کړې ده د هغه قاتل چې څومره ګناه شوی ده دومره بس تام کېږي د هغه به هم کېږي خو دومره سره تم شریک مونږ ډېر داسې کوو مونږ وایي دا ما خو مړی نه دی کړی هغه کړی نه نه ستا په شیطانتو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل دوه ټکي لکه عربی کې وي اقتل پښتو کې وایي مړ که دا پلان کې صرف اق لفظ وایي یا وي مړ وایي مړ نور ټکي ونه وایي دوه ټکي استعمال کی د دغه دوه ټکو والا سړي په تندي به د قیامت پر ورځ لیکلي آیس من رحمت الله دا پلان کې سړی د الله د رحمت نه ناامید بد به نه کې نه به د مړي کې او نه به د جمدي کې زرقاني د موطا د امام مالک یو شرح ده حضرت امام مالک رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی موطا دا حدیث دا هغه شرح د زرقاني هغه کې واقع لیکلی دی دا هم ډېره معتمده خبره یو ښځه مړه شوه او یو ښځې لمبولې او غاسله ښځه وه بعضې خلک چې د دې مړو د دې غسل خدمت کوي یو غاسلې ښځې دا ښځه لمبوله چې کله لمبوله هغه صابون مابون یا لاس ماسې پرې راښکه هغه زمانه کې خیر صابون نو صابون په ځای به نور څیزونه استعمالېدل نو چې ریرون له کله د ښځې لاس ورسېده نو دا غاسله ښځه وایي دا لمبوونکې یاره وایي دا مړې چې دی دا ښځه وی دوا ورته وکړه خدای دې وبخښي وي دا مې یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه ګوره چل خو هم ورځي که نه دا بوډاګانې مجیبه ښځې یو ځل مې دا په بدعملۍ لیدلې وه نو بس اوس خو مړه ده دوا ورته شرمۍ یې مو او خلکو ته دا ښکاره کوي چې او سره ښېګړه کوم دوا ورته وکړې چې خدای پاک یې وبخښي خو ما یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه خو چې دا ټکې وې دا لاس یې د هغه مړي د هغه مړې ښځې پتون پورې کلک ونښته دا راکاږي نه راوچتې داسې ونښت لکه په الپي باندې چې یو شی د شي سره نښتي دا زور لګوي هلته کې خلکو وی چې جنازه خو تیاره ده خلک راغلی دی چا به دا مړی راوباسئ که نه وي صبر وکړه مړي خو لا غسل نه دی شوي دا څنګه غسل دی چې نه کېږي خیر خبره پټه کم دی پاتې کېږي دا ښځې د هغه غاسلې ښځې لاس د هغې په پتون پورې نښتې دی رګون پورې جدا کېږي نه خدای دا څه مصیبت پېښ شپه پکې تېره ختمونه کوه درودونه وایه جراګانې خدای ته کوه خدای را خو د دې مړي رسوایي ده دغسې بېجابه پروت دی
او د دې جمده ښځې م رسوایي ده، دا څه مصیبت شو. علما م راوله چې خدای څوک حضرت امام مالک رحمت الله علیه دغه زمانه کې جمدې و، هغه ډېر لوی بزرګ و. هغه ته چې یو دی دغه وخت کې د مدینې شریفې قاضي مو داسې مسله پېښه، غریب راغی نو یې د ښځې سره خبرې نه شم کولی او نه ورتلی شم، وی پرده به ولګو د پردې نه پورې غاړه صاحب څه چلو 3 ورځې مړی پروت دی. خلکو وی د مړي وارثانو مړی څښا کېږي او ګوریات ساته مړی چې وشي جنازه بدل کې ایساره بنا په شریعت کې جنازه ایسارول ګناه ده، ګناه په مړي هر قسمه حالت پېښې دي شي. هغه جناب وی چې دا خو هغه مړي والا وی چې به داسې کار دی کوي ښځې را لاس پرې کوي دې مړوال کې چې موږ خپل مړی ښخ کړو، موږ د مړي بېعزتي نه شو کولی. او د ښځې وارثانو وی نه لاس یې پرې کړو، دې ښځې د خپې نه دا پتون را پرې کوي، دا سرمن را پرې کوي ورسره، موږ خپله ښځه خدمت ته تاسو له مړي را لېږلې ده، لاس به ترې پرې کوئ. اوس مړي به بین شروع کړي، دا به څه کېږي. حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې راغی پردې ورته ولګوله، ویل دې غاسلې ښځې نه دی او تپوس کړو تاسو ګناه خو نه ده کړې؟ وی نه ما پیسې نه دی کړی. وی نه چې دا ښځه یې لمبوله څه چل خو دې نه دی کړی؟ وی صاحب یو خټکې مې د خولې نه وتلې څه دې ویلي دي؟ وی ما دا وویل چې یاره دا ښځې ته دوا وکړې چې خدای یې وبخي او دا مې یو ځل په ګناه لیدي ده په بدعملۍ، او چې دغه ټکې مې وی لاس نه ونښته. امام مالک صاحب ورته وی ښه دا تا په بدعملۍ کې لیدې را ګوان د سره شته څلور؟ وی نه. دې ستا مخکې اقرار کړی چې ما دا بدعملي کړې ده؟ نه اقرار یې نه دی کړی. تا په دې عمل لیدې ده په خپله د چا مخکې؟ وی نه په دې عمل مې هم نه ده لیدې. نو تا دا خبره څنګه وکړه؟ یاره وی دا یو ځل په لاره روانه وه، منګې په سر و د اوبو، او د یو سړي د دروازې مخکې ودرېده. نو زما پې دا شک راغی چې ګینې دې سړي سره دروازې والا سره څه یارانه ده، د خدای نیک بخت دی. ودرېدل خو په دې کېږي چې بنده ستړي شي، ودرېدل خو په دې کېږي چې پکې چې ته څه ازغۍ مزغۍ مات شي، یا څه سره ډغره وخوري، یا چا ملګري ته ولاړئ. نو صرف په ودرېدو دې دونه تهمت په دا مړي ولګاو او شرموله دې رسوا کوله دې. تا ته دې اقرار نه دی کړی، په دې ګناه دې لیدلې نه ده، 4 ګواهان د سره نشته او تهمت دې په مړي ولګاو. به دقه ټکې مې وویو، دقسې په ګناه مې نه ده لیدلې، خو دغسې مې لیدې وه. وی داسې کار دی چې اوس به تا له 80 دورې درکړم، تا حد قذف ته باندې جاري کوم. والذین یرمون المحصنات المؤمنات څنګه دې ورپسې چې په پاکو ښځو باندې الزام ولګوي او بیا ثم لم یأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة، 4 ګواهان چې اوسنی 80 دورې ولا ورکړي، 80 دورې درکړم، هله به کار ټیک کېږي. بس ښځې هغه لاس همغه مړي باندې پروت دی، په دورو شروع کړه، یو دوره ورکوي بله ورکوي، خو چې 80مه دوره ښځه وواله هغه غاسله لاس یې د مړي نه جدا شو. خو دا کارونه او کرتبونه دا قصې پسې دا هر وخت نه ښکاره کېږي. دا خدای کله کله دا خپل قدرت اظهار کوي، همیشه نه کېږي. دا سزاګانې به الله قیامت پر ورځ ورکوي. د مړو بد به هم نه وایه، مړي چې وشي کفو عن مساوي اعمالهم. نبی علیہ السلام فرمایي د مړو د بدو اعمالو ذکر مه کوئ. اذکروا محاسن موتاکم، د خپلو مړو ښه بیان کې، بد یې مه وایه. نبی علیہ السلام ویلي خو اسم که څه ګناه کړي نو هغې ته ور ورسېدل، دې سره پاړه بد وي. که یو مړی داسې وي چې هغه غلط عقیده لري او د هغه غلط عقیده او غلط عمل په خلکو کې خور شوي وي او خلک په هغې لګیا د عمل کوي، نو ذکر یې وکړه چې خلک یې د هغه بدعملۍ نه ځان وساتي، یعنې د مړو به هم بد نه وي. غیبت به نه د جمدي کې او نه به د مړي کې، سخت وبال او سخت جرم دی. حضرت ماعز اسلمي رضی اللہ عنہ دا حضور پاک صحابی دے اور آغی نبی علیہ السلام تو ما گناہ کرے. حضور پاک مبارک تے مخ دے بل طرف توارو دے بل طرف تر آگے ویدہ اللہ رسول ما گناہ کرے پا ما حد جاری کا. سلور ذلت حضور پاک مبارک مخ اڑو آگا بار بار وئی. نبی علیہ السلام مبارک تے پورا تپوسو نو اکلل اجورو میں کڑے ہوئے. صحابو ته زیدی بوز او سنگساری چې کله بوت او صحابو سنگسارو نو دا د مرد دا دل ډیر خطرناک دی، د منډه کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تر یو جامه د اوښ پرته وه، په هغې یې وویشتو، دې غریب را پرې وساتې ووت او رده نه وینو دارې والې د حضرت عمر په جامو پرېوتې. ده ورته خیرې وکړه حضرت عمر فاروق
اے معاذ خدای دې داسې داسې کا که تا دا ګناه نه وې کړې نن به زمونږ جامې په وینو لیت شوې. چې راغی حضور پاک مبارک ته صحابه وي څه چله مو سره وکړو؟ وی صاحب سړی مو سنګسار کړ. وی صاحب هغه درد لږ تنګ که نو منډه یې کړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د اوښ په هغه جام وویشته او خیره یې ورته وکړه. رسول الله مبارک فرمایي عمر بد دې وکړل. زما د قسمې د ماعز داسې توبه است و داسې توبه کرد دا توبه د ټولې مدینې په خلکو یو روایت کې د ځمکې ذکر دی د ټول ځمکې په ګناهګار طبقه تقسیم کې د ټولو توبه به الله قبوله کړي. هغه داسې توبه ویسته ته بیا وایې چې دا ګناه وکړه نو د مړو د بدو ذکر به نه کوې چې یو مړی بدو کې څه پته لګي د مرګ نه مخکې هغه توبه استې او که نم د استې هغه ورغې که نه خدای الله پېښه وله د هغه بد عمل پېښه زمې د هغه بد عمل د ذکر کولو څه ضرورت دی. د مړو ښه ذکر کې ښه ووایې چې دا ښه سړی و دا نیک سړی و بد به نه وایې نه د جمدو نه د مړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تللی دی صحابو ته بیان کوي یو قوم مې ولید چې په دا شونډې ولا په قینچو پرې کولې دا شونډې او چغې به یې والې تپوس مې وکړه دا څوک دي وایي دا هغه خلک دي چې په دنیا کې به یې غیبتونه کول. یو بل قوم مې ولید چې دې وختي کې به یې ولا سیخ ورکړه او راښکه به یې د دې غوږه پورې به یې ولا شلو بیا به دلته سیخ ورکړه دا بل غوږه پورې به یې شلو دا به جوړېده دا به یې ولا بیا شلو دا به جوړېده دا به ولا بیا شلو هغه به چغې والې وینې ته به یې دی مې دا څوک دی وایي دا هغه کس دی په دنیا کې چې دروغ وي دروغ او دنیا ته به یې دروغ خورېدل. ویلون نبی علیہ السلام فرمائی لمن اغا انسان لا دیر لوی تبعی دا چې هغه دروغ وی دې دپاره چې خلک تو خاندي. وی دا ویلون له درې ځله فرمائی دا سړی دې برباد شي دا سړی دې برباد شي. من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار چې کوم په دنیا کې دوه پلیقه دی یو ته په یو مخ خبره کوي بل ته په بل مخ خبره کوي شیطان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ په داخله کې د اور جبه پرته د اور جبه په کتابیږي راتاوي. هم پراپیګانډې څونه کوي دروغ پراپیګانډ دا ډېر لوی جرم خطرناکه ګناه کبیره ورته وایي. نو په دې جبه شیطانت هم کېږي دروغ هم پې وایي غیبت هم پې ویلې کېږي شیطانت هم پې کېږي دا ټول جرمونه د دې وړې جبې دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که ماله چا ذمه داري راکړه چې په دې ژبه به دروغ نه ویم دې سړي له زه ذمه داري ورکوم د جنت چې دی به جنت ته ځي دروغ چې په دې ژبه نه وایي. یو نیک انسان دی په یو مجلس کې ناست ومه نو یو مجلس کې غیبت کېده وایي دې پاسېده وایي لږ ساعت پس بیا رالم چا سره مې کار و وایي چې رالم هغه غیبت همغسې شروع و وایي ما هسې واورېده خو توجه مې نه ورکوله چې وده شم خوب مې لیده په خوب کې یو سړی را لګیا دی او څخه د خنزیر غوښه د مرداره چینګي پې لګیا دی د هغه خنزیر د هغه مردارې غوښې نه نوړی رالي او مال یې راکوي چې دا خو نه خورم ستا پلار به یم په زور یې زما په داخلو کې را منډي او ما له الټی راځي چې دا خو څخه بین کوي د خنزیر هم ده او چینګي پې لګیا دی دا ولې راکوې یو ستل ته مسلمان غوښه خوړه خیر دی او دا نه خوري. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا قرآن کې الله وایي غیبت داسې دی د مسلمان غوښې خوړل دي وی په زور یې راکوله الټی مې وکړې په هغه خوب کې چې راویښ شوما دا بزرګ وی قسم په خدای چې 13 ورځې مې د خولې د هغه څخه بوی ته او د کشف خاوندانو پې پوهېدل زمونږ د خولې نه هم دغه بوی دي خو مونږ د کشف خاوندانو یو پوهېږو پې نه هغوی به پوهېدل مونږ نه پوهېږو مونږ ته پته نه لګي. دروغ دې نه ځان ساتئ ستاسو پکې خیر دی. غیبت دې نه ځان ساتئ چغلي شیطانت دې نه ځان ساتئ د ژبې ګناهونه دي. دې ژبه کې د یو حدیث کې دا هم راځي چې دا خلک به د ژبو کې به له سیخ ورکړي او د قیامت پر ورځ دې نه اویزان دي. الله اکبر خدای ومساتئ اسان ژبه له معمولي غوندې ستن وروړه چې درد ته ټینګ شي څومره خطرناکه خبره دې په دې تصویر راولې الله ولې نه لا اله الا الله 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 درود شریف پې ووایه لا حول ولا قوة الا بالله پې ووایه څه پې ځان له دې ژبه ستړې کړه چې د چا غیبت دی وکړه هغه ته څه نقصان ورسوي سم نه. دا د فاصله ناصر خان اسلامي کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرای فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان فرار ساعت ملاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سحر شي
دا ټول اندامونه جبې له قسمونه ورکوي. وی اے جبې که لاس دی او که خپې دي او که نور وجود دی، جبې ته وایي چې ګورې مونږ تا سره متعلق یو، زمونږ تعلق تا سره دی، مونږ په تا پورې ولاړ یو، که ته سمه شوې مونږ به هم سم یو، او که ته خرابه شوې نو مونږ هم خراب یو. د خدای دپاره زمونږ لحاظ وساته. دا حقیقت ته که جبه کنځلو کې او د هغې نه جم جوړ شي نو لاسونه کوتک ته لاس کی، تماچې ته لاس کی او خپې منډه ووایي. او که جبه سمه شي د الله ذکر شروع کی، د الله په یاد کې چلیږي، لاسونه او خپې او دست او منځ ته متوجه شي. څومره چې زمونږ په دې وطن کې قتل او قتال او جګړې او دشمنۍ جوړېږي د ژبې د لاسه، نو د نبی علیہ السلام مبارک وینا ده او ډېره بهترینه وینا ده چې اندامونه جبې له قسمونه ورکوي چې ګورې په تا بربادېږو، په تا ښه کېږو، سمه چلېږه. دا جبه که سمه وچلېږي، د الله په یاد کې وچلېږي، د الله په ذکر کې وچلېږي، اندامونه به ټیکي، ټول اندامونه به د الله په رضا کې چلېږي. او که دا ځمکه جبه په کنځلو کې، په غیبت کې، په چغلۍ کې، په شیطانت کې او په بدو کې وچلېدله نو جبه خو ټوپک نه رالی، لاس په بیا ټوپک هم رالی، تماچه به هم رالی، دشمني به هم جوړه شي، قتل و قتال به هم جوړ شي، دوه خاندانونه به هم یو بل سره وجنګېږي. دا د جبې د لاسه. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې اے د ایمان خاوندانو لا یسخر قوم من قوم، یو قوم د بل قوم پورې ټوکې نه کوي، یو سړی د بل سړي پورې ټوکې نه کوي. لکه زمونږ په وطن کې دا یو لوی پیغور دی، که د چا رنګ توري نو خلک ورته ټوکې و پورې کوي او پیغورونه ورکوي. که د چا قد بدرنګی بدشکلی نو خلک ټوکې ټقالې و پورې کوي او پیغورونه ورکوي. که څوک ډېر اوږدي لوړي هغه پورې هم خلک ټوکې کوي او پیغورونه ورکوي. که د چا سترګه معذوری هغه پورې هم خلک ټوکې کوي. که چې دا چا رنګ ښکلي ني هغه پورې هم خلک ټوکې کوي. الله فرمایي د ایمان خاوندانو یو بل پورې ټوکې او ملنډې مه کوئ. ته چې چا پورې ټوکې کې، مسخرې کې، ممکن ده د الله په نزد به هغه ستا نه غوری، ته به هغسې غوره نه او د الله په نزد غوری. او دا حقیقت دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لاره باندې روانو، یو سپی ولید، ډېر بد شکله سپی و. سپی اسم ښه شکلی نی، خلک چې یو بل سره د بد شکلۍ تشبیه ورکوي نو سپی یادوي، مړوي لکه د سپي غوندې شکل لري. او بیا هغه سپی ډېر بدنومه او بد شکله و، نو امام صاحب خپل ملګري ته وایي یاره ډېر بد شکله سپی دی. وی سپی ورته ګویا شو، ورته وایي چې ګوره عجیبه خبره دې وکړه، د الله نه ویرېږه. دا شکل ما ځان له پیدا کړی دی که د الله پیدا کړی دی؟ دا سخا شکل خو الله را کړی دی. که خوښه زما وه نو ما به ځان سپی پیدا کو، ما به ځان انسان جوړ کړی. نو الله را نه سپی جوړ کړ، تا خو نه دی جوړ کړی. او بیا د سپي دا بد شکله شکل الله را کړی دی، دا خو ما ځان له نه دی جوړ کړی چې ته ما پورې خاندې. امام صاحب چې تا خبره به کله را یاده شو نو په جړا به شو چې یا الله زما توبه ده، دا مې څه غلطي کړې ده. او دا حقیقت دی رونو، که مونږ پې سوچ وکړو دا څرنګه چې د مخلوق بد وی نو مخلوق خو ځان په خپله نه دی جوړ کړی، دا په حقیقت کې د الله بد دی. دا الله بد دی وی نو دا الله بد چې سړی وی الله به پې څومره خفه کېږي. مخلوق به د مخلوق صفت کوي، بد به نه وی. د شکل صفت کوا او بد یې مه وایه چې دا شکل خراب دی. ټوکه ټقاله مسلمان پورې مه کوه. عسا ان یکونو خیرا منهم، الله وایي چې دا چا پورې ټوکې کې څه پته لګي، دا الله په دربار کې دې ستا نه غوره دی. بیا به څه کوې؟ حضرت بلال رضی الله عنه ته وګوره، د شکل نه تک تور، د رنګ نه تور دی. ګوره شکل خشته نه دی، او چې خبرې به یې کولې نو د ژبې خبرې هم صفه او مزېدارې نه وې. اشهدو شین به نه شو ویلې، اشهدو به وې.
اواز الله خشته ورکړو شکل خشته نو لیکن د الله په نس مرتبه څومره لري دومره د لوی مرتبه خاوند چې د دنیا مخلوق ورته پسخېږي چې الله دې تور رنگ والا بلال لتا سونه لوی مرتبه ورکړي ده عسى ان يكونوا خيرا منهم نو چې کم قوم د بل بد وي موایا دا الله په نس به پته لګي ممکن ده چې هغه د دنه بهتري ده خدای په نس الله تخوخوي او نبی علیہ السلام دقه سے فرمایي وی عربي له په عجمي فضیلت نشته عربي وی زغ ورم نه دا خبره خطا ده او نسپین لا پتور باندې فضیلت ته چې وی د سپینې موده تور دی دا پکې نشتا لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود دا سپین دی نه و چې د سپینې موده تور دی او که فضیلت دی الا بالتقوا په پرهیزګارۍ دی تور چوړې دی تور چوړې او ټول ورځ په ډیرانونو او په لختو کې پردې غریب خدمت او مزدوري کوي په ژبه الله یادوي او تقوا پرهیزګاري ده پکې دا هغه سپین خشته مالدار نه چې بسترو کې فومونو کې ډډه والي خو الله نه یادوي دا الله نه لرې دی دا چوړې د الله په نزد ډېر زیات بهتر ده ټوکه ټقاله به مسلمان پسې بالکل نه کې دا ګناه شو په ژبه او یو حدیث پاک کې راځي چې یو سړی بل مسلمان ته پیغور کوي دا ګوره زما خبره نه ده د حضور پاک مبارک خبره ده یو سړی بل مسلمان له پیغور ورکی وی الله به دې اله وجني چې د چا له پیغور په کومه ګناه ورکړی دی حق ده کې الله پیدا کړي په کوم صفت ورکړی دی لکه هغه له پیغور ورکه مړه ته خدا شي مړه ته خدا شي ته خدا شي نو ته به اله مرې چې تا کې الله حق شي پیدا کړي دا نبی علیہ السلام فرمایي دا بدل دن الله وایي که یو سړی کې ګناي ورشه وخت کې پټ ورته وایي چې وروره دا ګناه مه کوه یو سړی د معاشرې غلطي کوي ورشه پټ په وخت کې ورته وایي چې ته غلطي کوې ردې نه ځان وساته او که یو سړی داسې ګناه کوي داسې غلطي کوي چې د هغې ضرر مخلوق ته دی بیا ویلی شي بیا ویلی شي چې هغه سړی ګناه کوي هغه غلطي کوي د دې نه ځان ساتئ خو د دې خو د انسان د شکل سره تعلق نه لري د شکل بد ولې وی د شکل بد به نه وی نو دقه جبه د انسان کدا په ښه کې چلیږي ټول اندامونه په ښه کې چلیږي او کدا جبه لګم په بدو کې وچلیدله اندامونه تباه و برباد کړ مخلوق خدا ځان تباه و برباد کړ په دروغه قسمونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه درته نه وایم په بخاري شریف کې حدیث دی چې په خپله سودا قسم به نه خورئ یاد وساتئ قطن به نه خورئ سودا خرڅولو کې قسمونه به نه خورئ د الله نوم دی چې 5 روپۍ پې وګټئ دا الله نوم دې لپاره چې ته په قسمونه وخورې قطعا به نه خورې په دروغه قسم دا الله نوم به د پیسې لپاره نه استعمالوي ولې فرمایي وي سودا به دې خرڅه کړي خو برکت به ختم کړي څوک وایي رسول الله مبارک فرمایي قسمونه سودا به دې خرڅوي مسلمان به دوکه کې ابره باندې دوکه شي خو ممحق للبرکت سودا پیسو کې چې کم برکت دی به پکې نه دا پیسې به وي برکت په پکې نه په بیماری به لاړ شي په مقدمه به لاړ شي په هسپتال به لاړ شي بله سوله به جوړه شي بله سوله به جوړه شي بله سوله به جوړه شي اس برکت به پکې نه لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد السنتهم نبی علیہ السلام فرمایي وی جهنم ته به ډېر خلک پسځي د ژبې پلو بعضې سړی په لور باندې لو کوي غنم جوار پې پرېږدي او بعضې سړی په ژبه لو کوي په ژبه د پردي عزت لو کوي د پردی حیا لو پې کوي کنځل پې کوي د دې ژبې پلو چې په دې ژبه د انسان عزت لو کو لوټ څه کړه دې په وجه به جهنم ته دې نبي علیہ السلام فرمایي پړ مخې به جهنم کې پروت دی پړ مخې به پروت دی د ژبې ګناه خطرناکه ګناه ده کنځل پې کوي دا ګناه کبیره ده کنځل د مور کنځل حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی گورا دا پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد نزدې صحابی دی دیر قریبی او دیر پیغمبر علیہ السلام تا گران دی لیکن یو سړی ته شرم د مور کنځل وکړل نبی علیہ السلام ورته غصه شو انک امرؤ فیک جاهلیه اے ابو ذر تا کې اوسم جاهلیت شته د اسلام نه مخکې چې دی دا دې څوک کړل کنځر اعیرته بامه د مور پیغور دی ورکړه د مور کنځل دی ورته وکړل دا دې کوم غلط کار وکړ نن سبا خلک د مور کنځل کوي کنه او دا کنځل خو هغه د غصې ګناه ده هم ناجایزي ګناه کبیره ده خو بعضې سړي ځان شرمولي په ټوقه کې یو بل ته ښځه او مور یادوي دا لا بېله ځان په زور شرموي
ټوکه خاندي با ستا ښځه داسې هلکه ته ټوکه کې ښځه ولې په سړي کندې ته روغې که لیونی ستا عقل او دماغ شته وایي د پلان کې زویه وایي د پلان کې زویه په ټوکه کې هم ورته وایي د پلان کې زویه وایي د پلان کې زویه مور بې ځایه په ټوکه او په خندا کې یو بل سره یادول او یو بل ته د ښځې کنځول کول د ټوکې او د خندا نه یو بل ته خاندي او دې سوچ کوي چې په دې زه ښه ښکارم نو معاشره کې هم پې بدې ښکاري او فرشتې دلې لیکي چې دا دې څه کنځل وکړل ګناه کبیره ده لویه ګناه ده نو کنځل ګناه ده بل ته پیغور او شرم ورچول ګناه ده د بل د شکل بد او سپکه ویل ګناه ده دو مسلمانانو منځ کې اوړل راوړل دا شیطانت تی گناہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کان ذا وجہین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار یسوک پا دنیا کی دو پوڑی قی یو تا یو سوئی پدا جبا بل تا بل سوئی دا قیامت پروز برد پدا خلکی دا اور جبا تاوی گرتا دا غوخی جبا بنی دا اور جبا بنی مولانا عبدالحی صاحب رحمه اللہ لکلی دی وی چې کم وخت کې په دې ورکوټ رساله د نفع المفتی والسائل وی چې کم وخت کې الله دا شیطان را ذلیله کنه او دنیا ته راولېږه نو دې نه غراغ دریاب په دریاب را کوشو نو دریاب کې کب تا وای مې نه کب وته وی مبارکم شه ولی وی الله یو شی پیدا کړی دی انسان ا دنیا ته روان دی را کوزيږي او هغه به تاسو ښکار کوي خریبم ضرب ختم شه کب چې دا خبره اوریدا ناغه منډه کړې بل مرګري ته الو وی دا غزما ته یو کاکا دا خبره وکړه چې انسان پیدا ده داغه بچی بکیږي اوبه د مخکار کوي مونږ بخرو نو مولانا عبدالحی صاحب وی الله د کب نه جبه واغشته د کب جبه نشته په دې وجه ته جبه واغشته جلوم به شیطانی خوا خبيسو کو دیم تا منډه ولا په مخه دی بل تعالو نو خطرناک شی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث پاک کی راضی چې چا د یو انسان په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړ لکه عربی کې څوک چاته وي دا سړی مړ کا نو یې اقتله پلان کې سړی مړ کا نو یو اقتل په الف او قاف استعمال کې اوق یا پښتو کې څوک چاته وي دا فلان کې مړ کا نو دا پورا الفاظ نه وي صرف میم اوړې استعمال کی چې دوه ټکي یو سړی د بل په قتل کې شریک شو د قیامت پر ورځ به په تندي غاټ بورډ لګېدلی لیکل به شوي چې دا فلان کې آیس من رحمت الله دا الله د رحمت نه امید او مایوس دی جبه دونه خطرناک شی دی نو خدای دې موږ د جبې د ګناه نه وساتي او زه یو لنډ مثال در کوم سړی چې ټول عمر کفر اوکي او د خدای دشمني وکي او صرف په دې جبه داسې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله د دې یوې جبې د دې یو سکند په خبرو یو سکند کې دا کلمه ویل کېږي په دې یو سکند کلمه د زرګونو کالو کفر الله بخي که نه بخي دا د جبې برکت او بل مثال هم در کوم ټول عمر د عبادت وکړ او په دې جبر د کفر الفاظ وي په اخر وخت کې د یوې پټي ټکی د لاسه د ټول عمر هغه عبادت او مسلمانی په اوبو لوکېږي که نه لوکېږي ابلیس ته ګوره ها او بیا دوه سړی او هلک او جینۍ به پردي به نه بیا چې یو بل لیدي یو بل نه پرده به هم کوي په زندګۍ کې یو بل نه دی لیدلی یو بل نه بالکل پرده کوي په لاره ځي جینۍ چې هلک ته ګوري مخ ته اخواړئ او هلک بس جینۍ نه مخ اخواړئ خو چې په دې ژبه یو دوه ټکي وویلي چې تا قبوله کړې وه او قبوله کړې ده او پلانکي در کړې وه در دې کړه دا دوه ټکي ویلی شي هغه هلک او جینۍ چې هغه پردي و د یو بل نه حیا کوله او پرده کوله هغه څومره نږدې خپل شو هر څه ختم پر یو ټکي باندې او هغه ښځه خاوند چې حیا شریکه ده عزت یې شریک دی او یو بل سره داسې دي چې دومره نږدې تعلق په مخ د ځمکه د بل چا یو بل سره نی کم چې د ښځې او د خاوند دي خو چې په دې ژبه یو راکوټې غوندې د طلاق ولفظ وایي هغه هلک او جینۍ د یو بل نه پردي شي که پردي نه شي هغه ښځه لړه شي بل مېړه دې وکړي بل چا سره نیکه وکړي دا د ژبې برکت دی نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سحر وختي ټول اندامونه ژبې له قسمونه ورکوي چې ای ژبې ولې موږ ستا تابع یو تا پسې یو تا سره نسبت او تعلق دی که ته سم یې موږ هم سم یو او که ته خرابه شو موږ هم غرق کې ژبه چې خرابه شي لاس کوتک او ټوپک ته ګوتې کړي نو ژبه به سم استعمال غیبت په پې نه کوي غیبت مونږ خلق نن غیبت ته واوړي یو د یو بد او بل د بل بد حالانکه غیبت څونه ګناه ده
یو بزرګ له سړی راغی جوړلې وی مانه ډېر لوی ګناه شوی څه ګناه شوی څه پلان کې ګناه او هو مړه ما وی کړه مسلمان غیبت ته کړ دومره خطرناک شی غیبت او چې څوک د بل مسلمان غیبت کوي د خپل ټول قبول شوی عبادت هغه توبه قبول شوی عبادت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چاته پوښتنه کوي دا ته غیبت اړو بالکل نه کوي وی چې غیبت د خلکو کوم د خپل مور ولې نه وی د مور د اسو غیبت کوي وی چې خپل قبول شوی عبادت د غیبت د برکت نه بل چاته بخم خو د مور غیبت بو کوم مور ته به وبخم او حسن بصری سے تچاوی پلان کی سړی ستا غیبت کړی دی د کجورو یو ډک تالی ولا په تحفه کې ولېږه وی هغه دې بد وای ته ولا د کجورو تال لېږي وی هغه مال د خپل ژوندګي او د عمر ټول عبادت ما ته وبخه نو که د هغې په عوض کې یو تال کجورې ورته ور وبخم څه چل به وشي هوښیاران خلک دې ته نو غیبت ګناه دروغ ګناه بعضې خلک دروغ وای په ژبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په دې ژبه رښتیا وایي بیا رښتیا وایي الله فرشتو ته اعلان وکړي دا فلان کې رښتونی دی نوم ولا رښتونی کېږي او الله سره یو کتاب د رښتونو د صدیقین هغې کې ولا نوم ولیکي او د فرشتې چې د هغه نوم اخلي نو ورته وایي فلان کې رښتونی فلان کې صادق فلان کې صدیق دا ورته او بعضې وخت یو سړی دروغ وایي وی زه یاره صبر ورته وکړې بیا دروغ وایي وی صبر ورته وکړې بیا دروغ وایي الله فرشتو ته حکم وکړي د دروغجنو کوم کتاب چې دی په هغې کې وایي نوم ولیکې د فرشتو په نس هغه په څه مشهوري فلان کې دروغجن دروغ بنوي په دروغ الله خفه کېږي او دومره خطرناکه ګناه ده لعنت پې لعنت الله علی الکاذبین دا الله لعنت ډېر لوی خطرناک څه کوي دا الله د رحمت نه لرې کېدل دروغ ګناه شو غیبت چغلي په ژبه د بل سپکه ویل د بل بد ویل کذب یهلک نبی علیہ السلام فرمایي سړی هلاکت ته غورځوي او صدق یونجي دا سړی کامیابی رښتیا به په ژبه دروغ بنوي که ته وایې یاره که دا رښتیا مې وي خو هغه دوست به رانه خفه شي هغه دې خفه شي خو چې الله خفه نه شي د الله نه لوی دوست بل شته ادې خفه شي خو چې الله خفه نه شي نورونو په د ژبې د ګناه نه بس ځان ساتئ دروغ مه وایئ غیبت پې مه کوئ چغلي پې مه کوئ شیطانت پې مه کوئ د پیسو د مال د خرڅولو دپاره قسمونه پې مه خورئ او دغه رنګې بعضې خلک دروغ څه نبی علیہ السلام فرمایي وی بعضې وخت کې سړی په دې ژبه یو پوټې غوندې خبره وکړي د ده هېڅ پروا پې نه دی وي دا خو وړه خبره ده حالانکې هغه دونه خبرې د الله په ني چې سړی په جنت ته رسي او بعضې وخت په دې ژبه یو پوټې غوندې خبره وکړي دی وی مړه دا خو پوټې خبره ده دونه خطرناکه چې سړی په جهنم ته ورسېږي لکه یو سړی وایي که نه هلکه زکات ورکړه مړه زکات پکې چا راوستی چې دا دی وی کافر کړي زکات چا راوستی الله قرآن راوستی کړي هلکه مانځله مړه مونځ پکې سي یاره دا خواصي دي ملیانو ځانه قصې جوړې کړي دي دا د کفر خبره پې کافر شي پوره پوټې خبره ده پې کافر شي باعث خلک پولیس ورات پورې ټوکې کوي پولیس ورات پورې ټوکې او د ویښته نه نرې او د تورې نه تېره او پلان کې وډنګرې ورپورې خنداګانې ټوکې شروع څوک د قبر فرشتو پورې ټوکې شروع کړي دا ټوکه ټقاله چې قرآن پسې فرشتو پسې دې ته عقاید وایي د میزان تلې پسې پولیس ورات پسې جنت پسې دوزخ پسې دې وکړه په ټک کافر شو او یوازې کفر داسې نه دی ښځه ملاړه درنه جدا شوه ګوره پوټې پوټې خبرې دي دې کې به احتیاط دی بعضې خلک دې له مجلسونه جوړوي او خلک راغونډ کړي او سې به دقه ټوکې ټقالې کوي او مستی کوي او خلک ورته خاندي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خلکو پیشن گویي مخکې کړې ده په اخره زمانه کې به داسې خلک یو کس به ناست او دروغ به وایي نور به ورته ناست